الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما دوی ورسکتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ نن درس دی د جنت او د جهنم متعلق. ځکه الله رب العالمین جنت او دا د مؤمنانو دپاره خاص کر پیدا کړی دی او الله رب العالمین جهنم د کافرانو د غیر دونه خلکو دپاره څه کړی دی پیدا کړی دی. نو موږ به په مانځه کې په هر ټیم کې دا سوال کوو چې الله رب العالمین موږ ته جنت فردوس نصیب کړي او د جهنم نه به پناه غواړو. د دې پورې یوه واقع بیانوم چې کله وایي الله رب العالمین جهنم او جنت پیدا کو نو الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام ته وفرمایلو وایي لاړ شه د جنت سیل وکړه. چې کله جبرائیل علیه السلام لاړو جنت سیل یې وکړو نو چې په جنت کې ګوري نو په جنت کې قسمه قسم نعمتونه دي او خوندونه دي او لذتونه دي او کومه قسمه قسم نعمتونه دي. ځکه چې حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې ما د خپل مؤمن بنده دپاره هغه څه پیدا کړي دي چې هغه سترګو لیدلي نه دي، غوږونو اورېدلي نه دي او د چا په زړه کې د هغې خیال راغلی نه دی. واقع ده چې د جنت ډېر ناشنا نعمتونه دي. الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي. نو چې کله جنت ته ورغی نو قسمه قسم نعمتونه او جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې الله رب العالمینه دا نعمتونه خو به هر څوک د دې کوشش کوي او هر یو کس به دا کوشش کوي بلکې دې نعمتونو ته به ځان څه کوي دا به رارسوي. بیا الله رب العالمین وفرمایل چې اوس لاړ شه جهنم ته. کله چې د جهنم ننداره وکړه جبرائیل علیه السلام په جهنم کې قسمه قسم عذابونه دي او مصیبتونه دي او تکالیف دي. نو الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام الله رب العالمین ته وفرمایل چې الله رب العالمینه د دې نه خو به هر یو مؤمن هر یو کس څه کوي پناه غواړي او د دې نه به تېښته کوي چې کله د دې نه خبر شي. نو بیا الله رب العالمین وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام اوس بیا دوباره جنت ته لاړ شه. چې کله جنت ته لاړو نو په جنت نه تېر چاپېره چې دا کومه نعمتونه په جنت کې چې دا په څه باندې میلاویږي الله رب العالمین ورته اوس دا ښیي. چې جنت ته لاړو نو تېر چاپېره د دې نه قسمه قسم تکالیف او مشکلات لګېدلي چې دغه مشکلات به برداشت کړي نو هر به جنت ته ځي. لکه مثال په طور باندې په دې یخنۍ کې اودس کول شو، سهار لمانځه ته تګ شو، تلاوت کول شو، دا روژه نیول دي په ځان باندې سخته تېرول چې د قرآن تلاوت و دا چې اسان کار خو نه دی که نه. نو چې دغه مشکلات به برداشت کړي نو هله به یا بدني تکالیف او بیماري چې کومه راتګ دی نو چې دا برداشت کړي نو هله به الله تعالی جنت څه کوي درکوي. او چې کله جهنم ته لاړو جهنم نه تېر چاپېره وایي جهنم ته لاړ شه. نو چې جهنم ته لاړو نو په دویم ځل باندې د جنت نه تېر چاپېره خواهشات او د مزې او لذتونه او مطلب دا چې داسې څیزونه د جهنم نه تېر چاپېره لګولي وو چې هغه انسان ته کول صحیح اسانې لکه شراب څکل مثال په طور باندې حاکمه ګناهونه چې انسان ته اسانې دروغ ویل شو، غیبت کول شو، دا خو هر چا ته څه دي مطلب دا چې نیکۍ کول هر چا ته ګران دي او دا بدۍ کول چې دا خو هر چا ته څه دي اسان دي. نو چې کله الله رب العالمین او جبرائیل علیه السلام دغه حالات ولو چې الله رب العالمینه وایي دې ته خو به ډېر زیات کسان بیا راځي جهنم ته. یعنې اول دا خبره وکړه چې د جنت ته به ډېر کم کسان راځي چې داسې قسمه قسم مشکلات دا برداشت کوي، دا به ډېر کم کسان دې ته راځي. او چې کومه جهنم دی او د دې نه دا کومه خواهشات دي او مزې دي نو دې ته به د دې وجې نه به ډېر جهنم ته به ډېر زیات خلک څه کېږي دا به راځي. نو په کاره چې موږ داسې اسباب اختیار کړو داسې اعمال اختیار کړو چې د هغې په وجه باندې موږ د جهنم نه بچ کړی شو او د هغې په وجه باندې موږ ته څه شو جنت ته داخل کړی شو. نو په کاره چې دقه رنګې دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کوي. الله رب العالمین دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ د دې دپاره تیاری وکړو د جنت دپاره او داسې تیاری وکړو چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین موږ د جهنم نه څه کړي دا خلاص کړي. نو دا پیدا نور مسلمانانو ته دا ویډیو د نور مسلمانانو ته څه کوم دا شیر کوي.